خواه. شیخ القرآن مولانا محمد طیب صاحب اگر سو کالا مخ کے دی کٹی گڑے ناخوائی ویلا کرا لورلنو کلی التر آغلیو نو اغوی ذکر آچے تتلیو نو التا زمونږ یو مرګری او د والد صاحب شاګرد مې و لوی کاروبار یو د کپړې وی هغه ته ما وی چې په محرور ماما که په محرور کاکا باندې مشهور هغه وی ما ته چې محرور کاکا ستا اصل مسکن دیر دی او ستا ټول سیټ اپ په کراچۍ کې دی دا څه کیسه ده وی هغه راته کیسه شروع وکړه چې ما په دیر کې د یو کور نه یو دوه کسان وجلي نو بیا زه رالمه زه محروم شوم نو د کټي ګړی په دې معیارو کې به پاتې کېدم دلته به پاتې کېدم د علاقې کټي ګړی خلکو سره تعلقات هم جوړ شوي نو دې کټي ګړی ته یو پیرچا شیخ القرآن راوستو شیخ القرآن راوسته دا گرم کې دا آسان کار نو ښه دا د اوسپنې نینی چې چیرو شیخ القرآن علاقې ته راوسته نو دلته څه پوهه پوهه خلکو وایي هغې زه راوغوښتم وایي ما ته وایي دا که مولا چې راځي که نه دا ډېر فسادي او شري مولا دی او د ده په وجلو کې د سلو شهیدانو همره ثواب دی څنګه ښایسته ذهن سازي ورته کوله که نه هلکه ټول عمر دی د لړمې الوا او د مړو الوا او څلوېښتې او جمعې او ماښامونه دا حرامخورۍ دې کړي چې نن یو مولا راځي او خلکو ته صحیح ال وایي نو د هغه وجلو کې د سلو شهیدانو همره ثواب دی پاګله نو ما له ذهن سازي وکړه نو ما وی چې دغه نور مړي خو مې خپل ذاتیاتو دپاره کړي دا یو به د الله د رضا دپاره وکړم په دې یو مړي به جنت وګټم و اراده مې وکړه شیخ القرآن راغی جماعت کې تقریر کو وی ما مرګرو ته وی چې داسې کار به نه کوو زه به ورسره خبرې واړم او جګړه به ورسره شروع وی زه رالم جماعت کې ورته ناست یم وی ما آیتونه وی که نه د زړه د درد نه وی ما وی په ده خو د ګل ګزار هم نه دی پکار او دا ظالمان وی د ده وجلو کې د سلو شهیدانو هم ثواب دی وی هغه قرآن وی زما د سترګو نه اوښکې راووتې نو ما شیخ القرآن ته هغه بیان چې ختم شو اخر کې مې ورته وی چې مولانا صاحب ما یو دوه مړي کړي ما والله معاف وی بیا راته قرآن شروع کړ چې ان الله یغفر الذنوب جمیعا او ما ته وی چې اوس ولت راځي پس په شعبان کې مونږ درس شروع کوو هلته چکر راووخه مړه وی زه لاړم شعبان کې شیخ القرآن خواته او چې کله مې غوڼ مکمل قرآن واورېده چې یلي که دا مړې دې کړې دا خو جهنم سزا ده نو بس زه خو جهنم ته نه یم تیار نو زه را روان شوم لړم دیر ته او د چا نه چې مې قتل کړی و که نه دایي کور ته لړم او ځان سره مې اسلحه یوړه چې په دې مې ستاسو مړي کړي او ما په دې ووجنې وی د هغې څه کشرانو لکان راووته څه زنانې راووتې رشته دارو زه یې پېژندمه ویغی ته وی خبردار د خپل کور مخې ته قاتلو نه وجنې ګورې دا ګورې بې پښتو کار دی ښه وی ما له وی چې څنګه راغلی وی ما ورته وی چې بس چې زه جهنم ته ځمه نو چې دلته مې دې مړ کي هسې هم قصاص خو روا دی قرآن د قصاص ذکر کړی بس ما دې مړ کي وی هغه زنانه به ته وی چې خبردار چې دې کې دونو سړیتوب راغلی دا وجلو سړی نه دی بس مونږه معاف کړی دی دغه مې دوه زامن دي او دا مې دریم زوی دی او کور ته دننه کما چې په حق را باندې اوس کله وی ما وی چې تا دونه غیرت او نرتوب وکړو که نه چې زم تاسو ته بیا په دیر او په دې علاقو کې بوس بوس کېږم او خلک د پیغور درکوي چې ستاسو دغه قاتلانو سړو هغه قاتل خو هغه دې ګرځي وی ما هم په دې مخه ونه وینې وی بس هغه چې را روښیم کراچۍ ته راله مخه نو قرآن خو انقلاب راولي چې دا تا واورېده دا یو تن واورېده ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها وغضب الله علیه
چې څوک د امن آواز لګئی چې وسره دا آواز هم لګئی چې کم بر سر اقتدار طبقه د اغي د امن خبره کوي نو د معاشرین به قتل و غارت ختمیږي په دې سره ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. سورۃ بقره کې د ملک د اصلاح لپاره قوانین بیانېږي کنه نو یو قانون پکې قصاص دی، قصاص من الظالم، د ظلم نه بدله والا بیا ورته مینتونه کوه پخپو ولا پریو